دا ډېر غلط کار کوي دا مور پلار چې هر یو ننکوتري بیلوله واده کوي. ننکوتري بیلوله به واده نه کوي. ښه څه ډول واده کوي چې سبا ښځه نه شي ساتلی، د بچو په پالنه باندې روزنه باندې نه پوهېږي، مزدوري نه شي کولی. مزدوري آسان کار دی، ښځه ساتل آسان کار دی. د الله پیغمبر وایي چې یا معشر الشباب، ځوانانو، من استطاع منکم الباءة، د چا چې طاقت شته فلیتزوج، نو واده دې وکړي. خو من لم یستطع، د چا چې طاقت نشته څه معنا؟ جسمانی طور روغ دی، بدن برابر دی، خو طاقت یې نشته د مال، طاقت یې نشته د مهر، کمره نشي جوړولی په کور کې، مهر نشي ورکولی ښځې له، خرچه نشي پیدا کولی ښځې له، ډوډۍ نشي ګټلی ښځې له، جامه نشي ګټلی ښځې له، د بچو په تربیت باندې نه پوهېږي. پیغمبر علیه السلام وایي فعلیه بالصوم، د سړي باندې لازم دي چې عمر نه روژې نه وي. فانه له وجاء، فانه له وجاء، دا د ده لپاره پوخه مړونه رمړونه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی دی به کنټرولي، هغه د روژې دا روژې نه نیوي. نو وی روژې سره به کنټرول کېږي، د رمضان روژو سره مونږ کنټرول نشو. جنګونه دي، ډزې دي، تماچې دي. د الله پیغمبر خو فرمایلي چې سباب المسلم فسوق، مسلمان ته سپکه خوله چلولو دا ډېر لوی ګناه دی، دا ډېر لوی ناروا دي. وقتاله کفر، او مسلمان سره جنګ کول د کفر کار دی. نن وګوره په دې روژه کې څومره مړي شو، څومره جنازې لاړې، څومره خلک لاړه، ځمکه په ځمکه پاتې ده، شوتل په شوتل پاتې دی، پوله په پوله پاتې ده، ونه په ونه باندې پاتې ده. او زمونږ پښتو دا ده چې نه کنه دې سره د ما پښتو وی پښتو دې په دې نه کچه کېږي چې ښځې له حلاله روزي نه ګټي، مزدوري نه کوي، د الله بندګي نه کوي، تراوو ته نه ودرېږي. دا ماته بې پښتو کار ښکاري. د بې غیرتوب کار چې دی، د دلتوب کار چې دی، هغه دا دی چې په دې روژه کې یو سړی تراویح نه کوي او مونځ نه کوي. دا بې غیرته دی، دکې غیرت نشته. بې غیرتي دې ته نه وایي چې ستا چا پوله داسې کړه یاره داسې کړه. که دې سړي 50 کاله دا پوله وواله، 50 کاله مسلسل، نو په 50 کاله کې به یې 15 ګزه اخوا نه کړي، 15 ګزه نه شي اخوا کولی. اورې نو څه له پې ځان له آخرت